إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ده الله رب العالمين أحكم الحاكمين ده طول بادشاہ ده طول زبردست هذا رب العالمين چې تمام کائنات خالق و مالک ده هذا الله چې تمام کائنات متصرف و منتظم ده هذا رب العالمين چې دا غي په صفاتو کې یو صفت فعال لما يريد ده رب العالمين چې سکی سوخ چې کوي سرنګ چې کوي چا سره چې کوي کولای شي دا الله رب العالمين څوک تاسو او پوښتنه نشي کولای خو هم يسألون او دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او امت ته خو هغه بچاهان دي او کرعیه ده د هر یو فرد په باره کې الله رب العالمین تاسو کوي زما محترمو دا الله رب العالمین دا تاسو او دا پوښتنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دنیا کې کم عمل کوو کم کار کوو الله رب العالمین ته پته نشته نظم محترمو بلکې الله رب العالمین خپل قرآن کې فرمایي چې والله ربنا ما كنا مشرکین دا مشرک بندا چې کله د الله رب العالمین مخ ته ودرول شي دا به لازما د خپل د شرک او د خپل د اعمالو نه منکر شي لکه دا زموږ دنیا ماحول هم دی چې کله یو انسان یو جرم وکي یو غلط کار وکي او چې کله مشر ته یا جج ته یا تانیدار ته پیش شي نو هغه د خپل جرم نه انکار کوي چې ما خدا کار نه کوي دا سره به ما باندې دروغ تړي نو چې کله هغه سره ثبوت موجودي هغه سره کاغذ موجودي فایل موجودي نو بیا هغه د خپل اعمالو نه او د خپل د جرم نه انکار نشي کولای نو دی وجه نظم محترمو الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي او زموږ اعمال لیکي زموږ د خلینا کې ښه الفاظ روزي هغه هم لیکي او که بد الفاظ روزي هغه هم لیکي د دې د وجه نه چې سبا موږ د الله رب العالمین مخته د خپل اعمالو نه منکر نشو ځکه چرته موږ منکر کیو نو الله رب العالمین به دغه ملائکه ته وایي چې دا رجستر راوړه هغه رجستر چې راوړل شي او د الله رب العالمین مخده کې خوستل شي نو انسان چې هغه وګوري نو یو ارمان بکای چې مال هذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها دا څنګه عمل نامه ده چې دغه نظم وړه ګناه پرې خېدا نه غټه ګناه پرې خېدا الا احصاها مگر ټول یې اشاره کړی ده نظم محترمو دا الله رب العالمین لکونو کروڑونه رحمتونه په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې هغه مونته دا الله رب العالمین ذات او صفات دا الله رب العالمین اسماء او احکام دا الله رب العالمین د وحدانیت طریقې راته وښودلې او هغه لارې او هغه طریقې هم راته وښودلې چې په هغه باندې عمل کولو سره موږ د الله رب العالمین رضا او جنت حاصلولای شو او هغه لارې او هغه طریقې هم وښودلې چې دا هغه نه په اجتناب سره ځان ساتلو سره موږ د الله رب العالمین د قهر او د غضب نه بچ کیږو زما محترمو
چې کله الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړی دي زموږ یو عمل هغه لیکي نو بیا موږ ته پکار دي چې موږ ولې د الله رب العالمین نافرمانی او د الله رب العالمین خلاف عمل وکړو پکار دی چې موږ هغه اعمال وکړو هغه کارونه وکړو چې په کوم باندې موږ ته الله رب العالمین زموږ پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کم دین کم شریعت هغه راوړی دی په هغې باندې موږ روان شو. دې د وجې نه زما محترمو الله رب العالمین قرآن کریم کې فرمایي چې انسانانو تاسو چې دې دنیا نه رخصت شئ او وفات شئ زما مخې ته چې راځئ وکلهم آتیه یوم القیامة فردا هر یو انسان به زما خواله راځي دا به څه شی وي ځان له به وي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله انسان د الله رب العالمین سره ملاقات کوي او الله رب العالمین د هغې نه تپوس او پوښتنه کوي نو نه به د دې په منځ کې او د الله رب العالمین په منځ کې کم ترجمان وي نه به کومه پرده وي ډایرکټ به الله رب العالمین د دې نه تپوس کوي. زما محترمو تاسو خپله سوچ وکئ دا به څنګه سخت حالات وي دا به څنګه سخت ورځ به وي چې الله رب العالمین یو انسان ته ووایي چې انسانه دا عمل تا کړو دا دې ولې کړو. موږ دنیا کې ځان خلاصولو دپاره دروغ وایو خو هلته د الله رب العالمین مخې ته دروغ نه ویلی کېږي. الله چې موږ نه تپوس کوي چې ولې بیا د ولې جواب زما محترم موږ سره نشته دی. ها د الله رب العالمین د رحمت او د الله رب العالمین د مهربانۍ او د شفقت په وجه باندې که موږ د الله رب العالمین د غصې او د جهنم نه بچ شو هغه بیل د الله رب العالمین مهرباني او رحم دی په موږ باندې. ګنې نو داسې حالاتو کې بیا بچ کېدل زما محترمو ډېر مشکله ده. نو پکار دا دی زما محترمو چې الله رب العالمین د حقوق الله په باره کې چې اولنی تپوس کوي هغه به د څه باره کې کوي د مانځه په باره کې کوي او د حقوق العباد په باره کې چې تپوس کوي هغه به څه باره کې کوي د انسان د حق او د انسان د عزت په باره کې به کوي. ځکه یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل صحابهونو تپوس وکړو چې زما صحابو ماله د دې خبرې جواب راکړئ چې من المفلس فیکم تاسو کې غریب سره څوک دی. صحابه فرمایي چې د الله رسول غریب هغه انسان دی چې چا سره پیسې نه وي دغه انسان غریب دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره زمونږ د تربیت دپاره زمونږ د خیال ساتلو دپاره مونږ ته دا وفرمایل چې انسانانو داسې عمل وکړئ چې سبا د الله رب العالمین مخې ته سرخرو لاړ شئ. سبا چې د الله تپوس کوي چې دا عمل دې کړی ولې دې کړی نو موږ به ورته وایو چې الله تا پیغمبر رالیږلی الله تا قرآن مجید هغه باندې نازل کړی دې پیغمبر موږ ته دغه عمل ښودلی او دې قرآن کې دغه عمل موجود و دې وجې نه ما دا کړی دی. الله به زموږ کامیابي نصیب کېږي زما محترم او که نه نو کامیابي بیا زموږ مقدر نشته دی. نو صحابه وفرمایل چې الله رسول من لا درهم له ولا متاع چا سره چې پیسې نه وي ساز و سامان نه وي د دنیا جایداد نه وي بنگلې موټرې نه وي دغه انسان چې دی نو غریب دی که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې نه غریب هغه ستاسو په نیز باندې د دنیا ماحول کې دی بلکې د الله رب العالمین په نیز باندې غریب انسان هغه دی چې یأتي یوم القیامت چې د ورځ په قیامت باندې به راشي ډېر منځونه به یې کړي ډېر زکات به یې ورکړی وي ډېر صدقې او خیرات به یې کړی وي ډېر د الله رب العالمین عبادت او بندګي به یې کړې وي ډېر داسې کارونه به یې کړي چې په هغې باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم او امر کړی دی ډېر هغه کارونه به یې کړي چې الله رب العالمین په هغې باندې رضا کېږي چې الله ته تپوس کړي چې تا څه عمل کړی دی ابو ته چې الله دا عمل مې کړی دی دا عمل مې کړی دی دا عمل مې کړی دی. په دغه مجمع کې به یو کس راپاڅېږي چې الله دې انسان زما چې کوم دی نو ما ته یې سپېړه راکړې وه په دنیا کې الله دې انسان ما ته کنځل کړی و په دنیا کې الله دې انسان ما بېعزتي کړې وه په دنیا کې الله دې انسان زما مال خوړلی و په دنیا کې الله دې انسان زما داسې کړی و دې داسې کړی و داسې کړی و. تاسو خپله سوچ وکئ چې اعمال دې لږ وي او یو اوږد لین ته لګېدلی وي او هر یو انسان دا وایي چې الله دې ما سره دا زیاتی کړی دې ما سره دا زیاتی کړی دې ما سره دا زیاتی کړی نو څه حال به وي زموږ زما محترمو.
الله رب العالمین مو فرمایي چې د دې د نیکیانې راواخلئ او چا څه چې زیاتې کړی هغوی له ورکړئ. یو را به راځي هغه له به ورکړی شي، بل به راشي هغه له به ورکړی شي، بل به راشي هغه له به ورکړی شي. اخره کې چې نیکیانې ختمې شي ملائک به تپوس کوي چې الله نیکیانې ختمې شوې، لین خو لا لګېدلی دی، خلک خو لا ډېر ولاړ دي. نو الله رب العالمین مو فرمایي چې دا کوم خلک ولاړ دي او د هغوی کوم بدیانې دي، بد اعمال دي، د ګناه عمل دی، د جنت د جهنم ته د تلو عمل دی، هغه راوالی او دې انسان ته د دې په ترازو د دې نامه اعمال کې واچوئ. هغه دې خوا واچولی چې بیا به الله رب العالمین وایي چې اوس یې پړ مخ جهنم ته راکاږئ. زمونږ د 80 کالو، زمونږ د 80 کالو، زمونږ د 50 کالو هغه عمل هغه لاړو برباد شو، سین لاګو شو. زما محترم پکار دا دی چې موږ عمل کوو نو دا خیال هم وساتو چې یاره بل مسلمان ورور ته هم تکلیف نه دی ورکړی، بل مسلمان ورور زړه خو مې نه دی دردولی، د بل مسلمان ورور ته مې څه اذیت نه دی رسولی. دې طرف ته هم سوچ پکار دی زما محترم. الا به مونږ کامیاب یو، که نه نو کامیابي بیا زمونږ مقدر هغه نه ګرځي. ځکه الله رب العالمین خپله موږ ته وفرمایل چې یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ای ایمان والو د الله تابعداري وکړئ، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړئ. ولا تبطلوا اعمالکم، په دې وړه وړه خبره باندې خپل عملونه مه بربادوئ. ځکه زما محترمو انسان ته پکار دی چې نیکی ته وړه ونه ګوري، نیکی د حقیر ونه ګوري. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انسان ته پکار دی چې وړه نیکی وکړي. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر که د یو مسلمان ورور سره چې لاس ملاوي نو په کلاو خوشاله تندۍ سره ملاو کی، دا هم د دې دپاره چې یو نیکی ده. الله رب العالمین په دې باندې هم اجر ورکوي. وګوره الله دومره مهربان دی، دومره رحیم او کریم دی چې په دې وړو کې کار باندې موږ له سره کوي، اجر او ثواب راکوي او نیکی راکوي. خو لیکن موږ څه کوو؟ موږ کې سستی ده، موږ کې لوی موجود ده. موږ چې کوم انسان سره ملاویږو نو تندي باندې 12 بجې وي، تندی هم تریو کړی وي او هغه سره په ښه اخلاقو سره په ښه دغه سره نه ملاویږو. د دې د وجې نه موږ بیا هر ځای کې ذلیل هم یو، په دنیا کې هم ذلیل یو، په آخرت کې هم څه یو؟ ذلیل یو. زما محترمو نو پکار دا دی چې کوم دین موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوړی دی چې په هغه دین باندې عمل وکړو او خپل اعمال څه کړو؟ برباد نه کړو. په وړه وړه خبره باندې خپل اعمال برباد نه کړو، خپل ځان کې صبر پیدا کړو. ځکه الله رب العالمین په بل ځای کې فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. جندیواله او کې هغه اسمانونو هغه جنتونو طرف ته چې د هغه پلانواله هغه د اسمانونو د زمکو برابر دی، او دغه جنت الله چاله تیار کړی دی. اعدت للمتقین، د متقینو لپاره الله رب العالمین دغه جنت تیار کړی دی. د بیا مونږ ته څه پکار دی؟ الله رب العالمین چې کوم پیغمبر را لېږلی هغه پیغمبر مونږ ته دغه خبره وکړله چې مسلمانانو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې الله تاسو لا کوم جنت تیار کړی دی، د هغې جنت دپاره دا د اعمال وکړئ نو تاسو به هغه جنت څه کوئ؟ حاصل کړئ. لکه څنګه چې ما مخکې وفرمایل چې اعمال مونږ کوو، خو اعمالو سره د کوم انسان حتک او بېعزتي هغه سپکاوی هغه ونه کړو نو هغه اعمال به زمونږ کامیاب وي. زما محترمو ځکه الله فرمایي چې جنت چاته ملاویږي؟ جنت چا دپاره تیار شوی دی؟ متقیانو دپاره. اوس دا متقي څوک دی؟ مونږ خو نه پېژنو. الله دا وفرمایل چې متقي هغه کس دی ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. متقي هغه انسان دی چې په خوشحالۍ او په خفګان کې د الله په لاره کې صدقه ورکوي او خپل غصه سکي. لکه تاسو وګورئ زما محترمو مونږ څه کوو؟ په وړه وړه خبره باندې مونږ له غصه راځي، په وړه وړه خبره باندې مونږ کنځل بد رد وایو، په وړه وړه خبره باندې مونږ چې ډېر ټوپک راوالو یو بل ولو. الله څه فرمایي؟ جنت ته هغه انسان داخليږي چې متقي وي. د متقي صفات څه دي؟ چې هغه غصه نه کوي او غصه سکي. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل
یو صحابي راغی او ته فرمایي چې د الله رسول ما ته وصیت او نصیحت وکړه. پیغمبر فرمایل چې لا تغضب، غصه مه کوه. بیا ورته چې غصه مه کوه، بیا غصه مه کوه، 3 ځلې ورته دا خبره وشمارله. زما محترمو، خو مطلب دا دی چې دا غصه څکل دا ډېر یو مهم عمل دی چې موږ ته پکار دی چې موږ څه وکړو، خپله غصه وڅکو، خپل غصې باندې کنټرول راوړو. بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه ورته تپوس وکړو چې صحابه ماله خبر راکړئ چې په تاسو کې بهادر انسان څوک دی. صحابه وفرمایي چې دا الله رسول بهادر انسان هغه دی چې هغه میدان د جنگ ته وځي او جنگ وکړي، کشتي وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نه، بهادر انسان هغه دی چې انسان له غصه ورشي او هغه خپل غصه باندې کنټرول وکړي او وسکي. بیا فرمایي چې هغه انسان به الله رب العالمین کله هم ذلیل او رسوا نه کړي او جهنم ته به نه ځي تر څو پورې چې هغه انسان چې طاقت لرلو باوجود هغه خپل غصه وسکي او هغه بل انسان څه کې معاف کړي. یو انسان داسې دی چې تا سره ظلم زیاتی وکړو او ته سره د طاقت نه، سره د قوت نه چې د انسان نه بدله والی او سره د هغې نه ته دا انسان څه کې معاف کړي، نو الله رب العالمین به تعالی په دې باندې به اجر او ثواب درکړي او تا به جنت ته داخل کړي. خو دا صرف زما محترمو چې همت غواړي، دا زما محترمو لوی زړه غواړي چې په دې باندې موږ څه وکړو، ټینګ شو عمل پې وکړو. که نه نو تباهي او بربادي زموږ مقدر ده. بیا الله رب العالمین څه فرمایي؟ والعافین عن الناس، او عفو خلکو ته وکړو. عفو څه معنی؟ سلیمان ابن مهران رحمه الله هغه یو وینځه وه، هغه خپل وینځې ته وویلې چې لاړ شه ماله د اودس اوبه راوړه. چې اوبه راوړلې هغه لوټه یا هغه لوښی د لاس نه وښویې نو ټول اوبه یې د هغې په جامه باندې وغورځېدې. سخت غوسه شو چې دا دې څه وکړل. هغه ښځې وینځې ورته وویل چې الله قرآن کې فرمایي چې والکاظمین الغیظ، مؤمنان او متقیان هغه انسانان دي چې غوسه څکي. او ګوره ورکوټه خبره ده څه شی دی، په کمیس باندې اوبه وغورځېدل خو وې سنډه لږ ساعت وروسته به وچ شي. هغه ورته چې الله رب العالمین دا فرمایي به زه ټیشه ما ته معاف کړې. هغه وایي ځان له په معافۍ باندې څه نه کېږي، بلکې الله فرمایي چې والعافین عن الناس، عفو وکړه. دا خبره بیا په ذهن کې راولم. هغه وایي زه ټیک شه ته ما څه کړلې، آزاد کړلې. اوس که نن سبا موږ دا سوچ وکړو چې یاره غلامان خو نشته دی، څنګه به دا چې دی نو موږ آزاد کوو، د دې آیات مستاق به ګرځېږو. نو علما فرمایي چې د دې آیات مستاق موږ هله ګرځېږو چې موږ یو کار وکړو او هغه کار موږ خپل ځان سره پټ وساتو، هغه کار موږ بل چاته ونه وایو. لکه نن تا سره چا زیاتی وکړو او تا هغه معاف کو او ته سبا ځې یو ځای کې ناست یې، 2-3 کسان ملګري ناست دي او خبرې اترې کوي، هلته لاړ شي هغه ته وایي چې یاره پلاني ما سره پرون داسې کار وکړو، ما هغه د الله دپاره معاف کړو. دا زما محترمو الله رب العالمین نه خوښوي. والعافین عن الناس، د عفو د خلکو نه څه شی ده؟ دا ده چې کله ته خلکو ته عفو وکړې، هغه عفو بیا بیانې نه خلکو ته، هغه عفو خلکو سره نه شریک کړې، د هغې سپکاوی د هغې بېعزتي نه کړې. دا یو قسم د بېعزتي ده د دې انسان چې وګوره د ما سره داسې کار وکړو، ما ورسره داسې وکړو. نه، بس هغه خپل مال سره وساته، د هغې اجر او ثواب هغه د الله رب العالمین نه وغواړه چې الله ما د انسان ما سره زیاتی کړی، ما ورسره داسې بدله وکړه. نو الله څه فرمایي؟ اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار. دغه شانت انسانانو ته الله رب العالمین څه کوي؟ بدلی ورکوي. څه بدله به ورکوي؟ مغفرة، بخنه به ورته وکړي. وجنات تجري من تحتها الانهار، او داسې جنتونه به ورله ورکړي چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي. کم انسان دی چې جنت نه غواړي؟ کم انسان دی چې دا نه غواړي چې زه د الله رب العالمین مخې ته ورشم او سرخورو ورشم؟ کم انسان دی چې هغه دا نه غواړي چې الله رب العالمین ما نه تپوس کړي، زه د هغې د تپوس صحیح جواب ورکړم؟ هر انسان دا غواړي. نو پکار دا دی زما محترمو چې موږ دې وړې اعمالو ته، وړو خبرو ته کوشش وکړو او دې طرف ته توجه وکړو
او د دې خبرو خیال وساتو نو الله به مونږ کامیاب یو زما محترمو. که نه نو په تاویل او ماویل باندې مونږ د الله رب العالمین په حضور کې کامیابی نشو حاصلولی. ځکه نن سبا دا د میډیا زمانه ده، سوشل میډیا، هر سړی ځان مشهورولو دپاره راشي او دو درې خبرې وکړي، ځان مشهور کړي، لایکونه واخلي، کمنټونه واخلي، او بیا د مسلمانانو د کمزورو خلکو د امیانو په خلکو په زړونو کې وسوسې واچوي. هغه غریب خو د څه نه خبر نه دی، هغه کمزوری سړی دی، هغه عامي سړی دی، وایي نه که دا وګوره غټ مولانا دی، پټکۍ په سر تړلی دی، او دوی وویل چې د پلاني مدرسې نه فارغ یم، ما پلاني ځای کې علم کړی دی، منځ کې هغه اسم نه زما محترمو. خو مونږ د څه کوي؟ د سمې لارې نه اړوي. نو په کار دا دی چې مونږ کم خبر اورو د هغې خبرې په باره کې تحقیق وکړو چې یاره الله څه فرمایي دې باره کې، او قرآن او حدیث دې باره کې څه فرمایي، نو الله په هغې باندې عمل وکړو. او که نه دا خبره کوو چې یاره بس ملا صاحب بیان کړی دی زه پې عمل کومه، که چېرته صحیح وه خو صحیح ده، الله به اجر راکړي، او که نه نو ګناه د ملا په سر باندې. نه زما محترمو په دې باندې موږ نه خلاصېږو. ځکه الله رب العالمین موږ ته وفرمایل چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، یو انسان د بل انسان ګناه هغه نشي وړلی. ګورئ هر انسان به خپله ګناه خپل سزا خپله څکي. او خاص کر زما محترمو د دې منځونو ډېر خیال ساتل پکار دی. لکه چې کله جهنمیان جهنم ته لاړ شي یو بل نه به تپوس کوي ما سلککم فی سقر، دې جهنم ته تاسو ولې راغلی، څه کار مو کړی چې دې جهنم ته راغلی؟ هغه به ورته وایي چې لم نکن من المصلین، موږ دنیا کې مونځ نه کولو. د مونځ نه کولو د وجې نه موږ څه وشو؟ دې جهنم ته رالو. نن سبا موږ څه کوو زما محترمو؟ زمونږ ته دغه مولیانو چې ځان مشهوروي دی دا خبره کوي مړه هغه پلانی پیر صاحب دی، هغه پلانی ولی دی، بس هغه سره بیعت وکړه که مونځ نه کوي نو هېڅ خبره نشته دی، بس بیعت دې کړی دی هغه به دې بچ کوي. ولې زما محترمو صحابه کرامو د هغو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر قسم د بیعت کړی و، هغو خو مونځ نه و پرېښی، هغو خو د الله رب العالمین بندګي نه و پرېښی چې څنګه خبره او چې څنګه بندګي به رسول الله صلی الله علیه وسلم هغو ته ښودله، هغه شان د بندګي او هغه شان د عبادت به یې کولو. خو دا څه وجه وه؟ د هغو زړونو کې ایمان ننوتی و، د هغو په زړونو کې د الله رب العالمین خوف ننوتی و. الله هغو څه شی و؟ کامیاب و. ځکه الله رب العالمین موږ ته وفرمایل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. ای مؤمنانو که چېرته د الله رب العالمین په نیز باندې هدایت او کامیابي غواړئ نو د دې صحابو په لار باندې روان شئ، دیو چې په کومه لار باندې روان شي. اوس وګورو زما محترمو زمونږ صحابه او زمونږ مشرانو څنګه عمل کړی هغه شانتې عمل مونږ هم وکړو. ځکه یو انسان داسې دی چې یو عمل کوي او هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې نه وي نو ګورئ چې هغه که نیک کار هم وي الله په هغې باندې اجر نه ورکوي، ثواب نه ورکوي. ګورئ لکه یو انسان د سعید بن مسیب رحمه الله په دور کې هغه ناستو جماعت کې یو کس راغی په جماعت کې ودرېدو، منځونه یې کول، ښکته کېدو پورته کېدو، منځونه یې کول، رکعتونه، نفلونه. هغه ورته چې ملګری دې خوا راشه. چې ورغی دا څه شی کوې؟ هغه ورته داسې نفلونه کوم، د الله عبادت کوم. وی الله رب العالمین تعالی په دې عبادت باندې عذاب درکوي. هغه څنګه عذاب راکوي؟ مونځ کوم، نفل کومه، دا راسه خبره چې الله ماله په مانځه باندې عذاب راکوي. هغه ورته ویل چې په دې مانځه باندې نه درکوي بلکې په دې خبره درکوي چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف عمل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو انسان جماعت ته راننوځي بس صرف 2 رکعته تحیت المسجد دې وکړي او بیا دې کښېني ذکر اذکار دې کوي. صرف د جمعې ورځ داسې ده چې کله انسان مانځه ته راشي، جمعې مانځه ده او امام منبر ته نه ختلی، د هغې نه مخکې چې دا انسان راغی او د هغه 2 رکعاتو نه علاوه نور څونه نفل چې کوي، څومره چې د الله رب العالمین د دې په تقدیر کې لیکلی د دې اجر او ثواب ملاویږي، د دې نه علاوه زما محترمو نور بې وخته نفلونه کول د دې اجر او ثواب انسان ته نه ورکوي الله رب العالمین. ځکه پیغمبر پې حکم نه دی کړی، پیغمبر امر نه دی کړی، پیغمبر صرف دومره ویلي چې ته جومات ته راننوځې
نو 2 رکعات تحیت المسجد کوه، نو د الله ذکر اذکار دعاګانې قرآن کریم تلاوت دا وکړه، الله رب العالمین په دې باندې تعالی اجر درکړي. نو په کار دار زما محترمو چې موږ هغه خبرو ته خیال وساتو په کوم باندې موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم او امر کړی دی، دا هغه خبرو نه ځان وساتو چې موږ ته کوم دا نام نهاد مفتیان او مولیان په موبایل باندې په فیسبوک کې په دې باندې موږ ته مسائل بیانوي، نه په قرآن دلیل ورکوي نه د احادیثو دلیل ورکوي، ځان لګیایي چې دا داسې مسله ده او دا داسې مسله ده. د هغې علما او د هغې خبرو نه موږ ځان وساتو، په هغې کې کامیابي نشته. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي، او الله رب العالمین هغه اعمال موږ نه والي چې هغه د جنت ته د تلو ذریعه او د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. زما محترمو الله رب العالمین دی لستوی شوی آیات کې دغه خبرې طرف ته اشاره کوي چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم تابعداري وکړي او خپل اعمال مه بربادوي. بې ځایه خبرو باندې بې ځایه مسلو باندې خپل اعمال مه بربادوي چې عمل شروع کړي او هغه نه د الله رب العالمین د طرف نه وي نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه وي او په هغې باندې موږ روان یو. زما محترمو لکه یو ورکوټی مثال تاسو ته در کوم. دې مانځه نه بعد چې انسان سلام وګرځوي، زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې یو ځل به الله اکبر وایي، 3 ځل به استغفار وایي، بیا به دا دعا وایي چې اللهم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. هغې نه بعد نورې دعاګانې دي تر دې پورې چې سبحان الله 3 کړه دی، الحمدلله 3 کړه دی، الله اکبر 3 کړه دی، یو ځل لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دغه دعا ویل په دې باندې الله رب العالمین وي دومره ثواب او اجر ورکوي چې د انسان ګناهونه معاف کیږي. اگر وایي که د سمندر د زګ برابر ولې نه وي، د یو انسان دومره ګناهونه خو نشي کېدلی، خو بیا هم دومره ورکوټې عمل باندې الله رب العالمین دومره اجر او ثواب ورکوي. مونږ څه کوو زما محترمو؟ مونږ هغه هر څه هیر کړي دي. مونږ چې کله سلام وکړو سمدستي وایو چې بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو وګورئ بسم الله څونه ښه عمل دی، څونه ښه کلمات دي، دي که نه دي؟ لا اله الا الله څونه ښه کلمات دي، خو لیکن دلته مونږ ته الله رب العالمین په دې بسم الله باندې په دې لا اله الا الله باندې اجر او ثواب نه راکوي. ولې؟ دې پیغمبر مونږ ته په دې باندې په دقه باندې عمل نه وینا نه ده کړې، حکم نه ده کړی. مونږ ته چې حکم کړی په څه باندې کړی؟ په دې کلماتو باندې، په دې دعاګانو باندې کړی دی. اوس که مونږ ډایرکټ پاسېږو او سنت کوو، زما محترمو سنت چېرته ځي نه، خو دې اعمالو نه د دې ثواب نه هغه مونږ محرومیږو. پیغمبر فرمایي چې الله آیات کرسی چا وویله، وایي هغه به ډایرکټ الله رب العالمین جنت ته لیږي، مګر د هغې او د جنت په منځ کې یو مرګ دی چې هغه حایل دی چې کله دا انسان مړ شي ډایرکټ به دا جنت ته الله رب العالمین داخلوي. اوس سوچ وکړئ مونږ څه کوو؟
یو سلام مونږ غواړو امام علیه پر سلام مونږ غواړو ډایرک روان شو یا ډایرک چې د سنتو ته ودرېږو د هغه ګناهونو د معاف کېدو نه هم ځان لرې کو او د جنت ته د تلو چې کومه ذریعه الله موږ ته ښودلی پیغمبر موږ ته ښودلی د هغې نه موږ ځان څه کړو لرې کړو زما محترمو بیا موږ څه وایو چې موږ د الله رب العالمین بندګان یو مسلمانان یو او دا مصیبت الله رب العالمین یا په ما باندې راولېږي موږ یې زه یې لیدلی یم ته خو د الله رب العالمین عبادت وکړو که نه موږ نو الله به الله موږ بچ کوي پیغمبر چې کوم خبرې طرف ته موږ ته حکم کړی په هغې باندې موږ روان شو الله به الله رب العالمین موږ بچ کوي د الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین دې هغه کارونه موږ نه والي چې هغه موږ ته د جنت ته تلو ذریعه وي او د جهنم نه د بچ کېدو ذریعه وي هیڅ یو عمل ته زما محترمو ورکوټه نه وي کتل پکار څه پته لګي زموږ په نسبت باندې هغه ورکوټه وي او د الله رب العالمین په نسبت باندې هغه څه وي ډېر لوی وي او په هغې باندې ډېر اجر موږ ته الله راکوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سفنا برابر کے نزدې ودرې